أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ ہود آیت نمبر 117 118 اور 119 مطالعہ مجھو. اللہ تعالیٰ فرمائی چھے وما کان ربک لیہلق القرى بظلم. اتا رب دا سے ندا چھے آغا بستی قومون تبقی پا ظلم پا بنیاد، یعنی نعوذ باللہ ظالم ندا آغا دنیا کی چھے مجگورو چھے خلق تبقی جی دا یو قوت ظالم شی اغتا طاقت ملاو شی پا بلغیجی اللہ چی دا سے ندا، اما طریقہ دا سے ندا. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ یعنی چوک پا ظلم بندے زیتائی سرا نتبقاؤں قومونا. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ جبکہ اغی کے دے اصلاح والا موجود ہوئی، جبکہ اغی کے دے اصلاح والا موجود ہوئی. دی آیات کے ایوا خبرہ خدا واضح شا چا اللہ تعالیٰ دا پچھلے قومونو تذکرہ وشی دی پچھلے شپیجو رکو کے چا کم دی قومونو تذکرہ شوی دی یادان مخ کے یادان بعد کی رسی دیغی بنیادی اسباب دادی لکا پرون پا درس پا اختتام کے اللہ تعالیٰ سے فرمائلیو وَتَبَعَ الَّذِينَ ظُلَمُوا اغی دی ظلم پیرویو کا ظلم لیارے بندے روان شو ما اترفو فیہ وجہ سوا چکم نعمتون چی ما بیرکڑی پغی کی مست شو. یعنی اللہ تعالیٰ قومونو بندے خپل نعمتون وکو، نعمتون برنون بھی وکو، دی چوکو چی آغو نعمتون بجائی دی چی دی شکر ادا کڑا وائے دغو قومونا آغو نعمتونو کی ڈوب شو اور دی اغی وجہ دی بدعملی شروع کے، اغی وجہ دی اللہ احکامات متون شروع کو، دی اللہ نلری شو، دی اترفو فیه دی پا اغی کی ڈوب شو، اغی کی مست شو. وکانو مجرمین او زنون ثابت کو چی مجرمین. نو دلتا اللہ یہ چی دا سنج دی سروشو دا دی ظلم پا بنیاد ندی شوی کچری دی کے لکه دغه نمخ کې آیات کې ویلي د خلکو کې داسې قومون داسې خلک نشو پیدا چې هغوی د اصلاح کونې والا وای وی خو ډېر لږي. دې نه دا خبره واضحه شه چې یو خو الله تعالی په ده بنیاد باندې دا هلاکو چې الله تعالی دی ته دی باندې خپل نعمتونه وکړو. په کار خدا وه چې دی د الله تعالی شکر ادا کړی و. د شکر انداز هغه نه ده چې کم ژبې کې موږ یو چې الحمدلله یقینا د هغه د تمام شکر و احساس ضرور ده یا دهنی ضرور ده چې ژبې باندې تا ذکر شروع وي، مگر اصل شکر دا ده چې تا خپل عملی زندګي انفرادي اجتماعي په هغه انداز باندې روان کې، په هغه انداز باندې روان کې چې کوم الله تا ته شایله ده او کوم الله ته پسند ده. لہذا الله دا خبره واضحه کا چې قومونو کې د خیر والا خلق وي، خیر دعوت ولوي، نو چونکه خیر د ما پسند ده، خیر ته زه مقابر کوم، خیر ته لیارې کولم، خیر سره مدد کوم، هغو سره زه هرې لیارې کولم. لہذا څو پورې چې دا موجود وي هغه قوم زه نه تبه کوم، هغه قوم زه نه تبه کوم. خو کچرې قوم خپله باندې دا ثابته کي چې خیر اډودو کې شته نه ده او دی څه شی پسند کوي، دی منکر پسند کوي، دی یعنی د خیر الټ چې کوم دا هغه پسند کوي. نو بس بیا دا قوم چې دا بیا دا د الله سزا ته وشه فټ شي، د الله سزا ته تیار شي. دینه دا خبره واضحه شه، دا د الله یو قانون ده
یو قانون الله وشیلو چې د ما قانون څه ده بستایو باندې زه عذابونه چې روانه د هغې وجوهات څه وي بستۍ په مشکلاتو کې زه مبتلا کوم تکلیفات ور باندې روانه مختلف شکل باندې چې دی الله تعالی څه دي دا نه موږ مختلف عذابونو کې ګرفتار یو د دې وجوهات الله شي چې د دې وجوهات څه دي وجوهات دا وي چې خیر چې دا هغه ډېر کم وینه او که به وي به دومره کمزوری وي ورکې چې د هغه اواز دب کې وي هغه اواز بند وي هغه اواز چاته نه رسي هغه اواز څوک توجه نه ورکوي بلکې د هغه اواز مخالفت کیږي نو دغه قوم چې دا بس د الله عذاب ته تیار شي نو دې سره دا خبره واضحه شوه چې هر اجتماعي نظام چې ده هر اجتماعي نظام کې دا خبره ضروری ده هر اجتماعي معاشره دپاره هر قومونو دپاره چې هغو کې څه نه څه خلک داسې وي چې هغه د خیر دعوت ورکوي خیر تر اوس خیر موږ مختلف شکل کو خیر څه شی ده خیر صرف دا نه ده چې ته منځونه کوه ته ذکر و اذکار کوه ته سجدې ډېرې کوه یقینا دا د خیر یو اهم حصہ ده خو یوه حصہ ده کل نه ده خیر دا ده چې انفرادي او اجتماعي معاملات چې وي چې د هغې دعوت دیر کړي چې دا به د قرآن او د حدیث په مطابق دا خیر ده الله تعالی دې ته خیر یی ځکه چې نه کله چې پیغمبر واقعات تېره شوي هغې سره دا دي چې ګوره یاد وساتئ الله نه علاوه د تاسو بل اله نشته ده هغه تاسو معبود ده تاسو هغه طرف ته راشئ تاسو د هغه بندګي شروع کړئ تاسو د هغه غلامي شروع کړئ او جګړه خو په منځونو یا په ذکر اذکار هم نه وه هغه خو هر قوم څه نه څه انداز سره ځان ته لټولي وایي طریقه ابې کوله مګر هغو قومونو کې څه و چې هغو قومونو کې کاروباري لحاظ سره معاملاتو لحاظ سره تعلقاتو لحاظ سره هغو کې بګاړ پیدا و هغه بګاړ وسرونې دپاره پیغمبران راووتې دا بګاړ مه کوئ لوط علیه السلام قوم ته وایي دغه څه خبره وه چې دا بګاړ بند کړئ داسې شعیب علیه السلام اهل مدین ته وایي چې د کاروبار کې لوټ مار مه کوئ د پیمانې مه عدل بدل کوئ چې تاسو یوې پیمانې باندې خلک یو په بلې یې خرڅوئ دا کار مه کوئ خلکو ته نقصان مه ورکوئ قوم عاد او قوم ثمود ته هم دغه تذکره وه چې تاسو ته الله یو ښه ځای در کړی خلکو نه لوټ مار مه کوئ د مختلف انداز سره خلکو مال هړپ کوئ دا کار مه کوئ دا عامې زندګۍ معاملاتو لہذا دغه کې دا واضحه شوه چې دغسې خیر چې څو پورې دغه قوم کې وي بس دا د الله عذاب نه بچي کله چې دا خیر کمزوری شي ورنه دا خیر کمزوری شي نو پوه شه چې بس دا هر ټیم عذاب ته تیار دی د دو مثال دغسې ده لکه څرنګې د اخري ریزو والا یو حمل وي و هغه هېڅ پته نه لګي چې دا حمل به څه ټیمو پیدا کیږي بس د دې مثال دغسې ده چې د هغه قوم هر وخت بس ویډیو د الله عذاب څه ټیم په ورباندې ورسي دویمه خبره د قومونو اجتماعي تبعیه د عذاب دا واضحه شوه دلته چې هر قوم پیمانه الله تعالی ګوري چې دا قوم پیمانه څه ده پیمانې مطلب دا ده چې آیا دا قوم خیر پسند کوي یا نیکی پسند کوي نه بدی پسند کوي د خیر پسند او د بدی پسند مطلب دا ده چې خیر دعوت خدا نه کوي خو خیر خو پسند کوي که نه یعنی داسې نه کوي چې خیر ته دیوالونه درئ خیر مخالفت کیږي خیر خلاف پروپیګنډې کوي دا نه کوي بیا دغه قوم سره الله تعالی یو حد رسي بیایي ځکه چې بیا امید وي چې دونه به چې دا یو ښه نسل راوځي همدغه تذکره وه اهل طائف بری کې نبی صلی الله علیه وسلم همدغه ګوی کړي چې دو کې داسې خلک شته چې هغه به آخرکار دین طرف ته رسي بیا هغه راغو بیا هغه دعوت د عمر رضی الله تعالی عنه کې ټاپ لیډ سرداران چې یا جنگي جنرال چې هغه د طائف سره تعلق لري یا د طائف سردارانو لہذا چې کوم هغه نسل و نو هغه نسل کې داسې خلک پیدا شو نو الله تعالی دا ګوري چې دغه معاشره د خیر پسند والا ده یا د بدی پسند والا که چیرې دی د خیر پسند نه وي دا او دا مسلسل بدی پسند کوي بدی پسند کوي نو دینه دا مطلب دا شو چې دا هغه خیر چې دا بیا هغه آهسته آهسته دومره حد ته ورسي چې هغه هم په هغه پوزیشن راشي چې د هغه اواز چې دا هغه څوک نه اوري ویلی چې عامه معاشره
بدای طرف ته منډه وایي، بدای طرف ته هغې اجتماعات خو کېږي، خو د خیر طرف ته که څوک غواړي د هغې اجتماعات کې هغې نه ځي یا هغې پسند نه کوي یا هغه ګزرې وي دور والا غواړي چې شمار کوي چې دا نو پوه شه چې دغه بستی خپل ځان عذاب د پاره فټ کړل. دا دویمه خبره. اچھا دریمه خبره دی کې دا واضحه شه چې الله تعالی دیو قوم په عذاب کې راوستنو آخري فیصله کن انداز هم دغه وي چې الله دا ګوري چې د قوم کې د خیر طرف ته رتلنې ولا یعنی هغې باندې لبیک ولا تعداد څومره ده اور آیا دی نه داسې خلک امکان شته چې دا راوځي نور ته نه راوځي. یعنی لکه څنګه نبی صلی الله علیه وسلم مکه کې و 13 سال نبی صلی الله علیه وسلم ته ملاو شو 12 سال نبی صلی الله علیه وسلم ویلی شو چې بس تا دلته نه روانګي د هغه یو ستره ده ویلي چې بس دو کې نور دراک نشته کومې هیرې چې هغه دی تا ته دیر کړلی اوس دا بس کویلا پاتې ده او د کویلا چې کویلا شي د خیر رزلټ آخر کار سزاون ده هغه نه خو بل څه نه چیزي بس هغه نتیجه چې د هغه سزاون ده. دغسې د بستۍ باندې چې عذاب رسي د هغې آخري فیصله کن. دریمه خبره پکې دا وي چې هغې کې الله تعالی ګوري چې آیا څه نه څه خیر والا خلک خیر پسند والا د خیر طرف ته رتلنو والا امکانات پکې موجود که دونه امکانات ختم شي و دی محض چند افراد خوی چې هغه راوځي خیر باندې لبیک وایي خیر قبول کی خیر طرف ته راشي نو بس پوه شه چې نور دا کویلا ده او د کویلې مغه نتیجه ده لکه څرنګه موږ تذکره وکړه او قریش مکه سره هم دغه کار شو اگر چې فتح مکه کې به ځینو خلکو بیا هم اسلام قبول کړلو خو لیکن دا وه چې نبي صلی الله علیه وسلم د هغه ځای نه ووتو او بیا د مختلفو غبنې الله تعالی هغه جنگ بدر او داسې واقعات چې دا ټول د عذاب یو شکل چې دی باندې راغلی بیا هم چې څنګه څوک کور کې هغه الله تعالی نو دې وجې نه بیا هغې بستۍ باندې د الله تعالی د عذاب فیصله نفذ شي. دلته کې الله تعالی دغه خبره کوي چې زه ظلم نه کوم د څومره بستۍ چې دی کې دا د وجوهاتو دې وجې نه دا ما او دا ویلی شي د هغه ټیم کې هم ریتی دنیا د پاره دا دیته شي چې تاسو خپل معاشرو کې غور فکر کوئ تاسو کې د خیر طرف ولا رستنی ولا څوک دي تاسو خیر تل پسند ولا څوک دي خیر پسند ډیر یي کې بد پسند ډیر یي نو دې طرف ته پیمانه ګوري ورنه به دغه سي عذابونه اگر چې دغه سدا چې نبی سم امت باندې به مغه سي عذابونه نه رځي एकदम ټول ختم کی خود زلزلې راغې د سیلابونو راغو د طوفانونو راغو د منګي راغه د ظالم اقتدار باندې رځي ظلم د سره کیږي پرون ز پټيري کې आवाज یو ټيري ولا ځوان په درې کې مرد سره چای پښتنه نه وکړه حکومت نه وکړه پښتنه هره دا چا مړ کړلو چې ته پټ شو دا څه ډېر پکې وي نه دا څه شي دا مذاب ده کړ دا چې تا قدر نشته ته انسان با عزت انسان یعنی غیر دنیا ته لاړ شه غیر اسلامي دنیا هغه کې دا پښتنه خوښته اسلامي معاشره چې ځان ته اسلامي معاشره یا مسلمان هلته چا پښتنه نشته دا عذابونه دي الله دې موږ راوباسي دي ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفین بیا الله تعالی یې چې کچېرې الله غوښتی نه د تمام انسان یو امت پیدا کړی وی یو امت دلته خلک دا غلط فهمۍ کې راشي مغه خبره پیچلې دي نو موږ یو دې باندې بحث هم کړی چې دا غلط فهمي پیدا شي چې بس دا خو الله به نه غوښتلو ځکه اختلاف ته څوک دلې روان دي څوک دورې روان دي الله چې نه داسې نه ده ما که غوښتلی دا به یو امت پیدا کړی خو ما دا نه غوښتو کې اختلاف ته مخکې الله الا من رحم ربک سوای هغه نه چې بچ شي د اختلاف نه غلط لري نه مختلفې طریقې نه چې چا باندې تار رب رحم ولذلک خلقهم ما پیدا کړي دی داسې دي ویلي الله چې مات خو دې دپاره به قدم یو رنګ پیدا کړی نو دو کې د رنګ پسند به څنګه وای څوک مختلف رنګ کې دي نو دې وجې نه پسند کړي دي دا پکې وجوهات یو باغ ده که نه یو باغ کاهی کې هغې کې एकदम ټول ستور ګل وي نو هغه ته باغ نه شي یلی باغ خو هغه چیز تیلی شي چې کې سپین ګلي مختلف شکلونو ولا مختلف وړه ټیټ سر غاټ وړه د مختلفو اشکالو ولا بوټی وي ورکې مختلفو شکلونو ولا رنګونو ولا ګلونه وي پکې دغې ته باغ یلی شي هغه باغ به ټولو نه شي شته لیدی لهذا دلته الله تعالی دا مثال ور کړی ده
چې دا مې یعنی الله باندې مزمه کا ما انسان پیدا کړلو او هغه مو ازمیښت پر پیدا کړ خو ازمیښت خو زدي د الکو چې د سره اختیار خو کما پاسه نه و ډنډا پنی ولي و چې بس په دغه لارې روان وي او ما دا څه کولې شو او کداغه څه ما کړو به د ازمیښت امتحان ضرورت څه ده به ختم شو او نه ماته د شي ضرورت زه چې کون وینو فیکون مشي لہذا دغه کې زدي انسان ازمیښت کوم او دغه ازمیښت پر ما پیدا کړی او دغه اختلاف بدو کی وی خو د اختلاف شکل داسې نه ده چې ته پکې فرقه بازی جوړه کې یا ته وایې چې بھئی بالکل داسې یعنی دا نه ده کدی کې بل طرف ته راشو کنه مسلمانانو طرف ته چې د مسلمانانو کې اختلاف ویل ده نو امام شافعي امام مالک امام حنبل امام ابو حنیفه دا ټول یو بل سره شاګردان پاتې شي یو بل پسې منځونه کړي دي یو بل احترام کړي د خپل مسله کې پرشه بل دې پر کړي چې یعنی دې ډیر واقعات داسې چې ورته خدای څه فرقې خو نه وي دا ټول د قرآن تحقیق ولو دا ټول قرآن باندې عبور یعنی قرآن او حدیث باندې مگر د خپل د استاد او شاګرد په منځ کې اختلاف راغلی خو اختلاف فرقو شکل نه د اختیار کړی دا هغه په شخه باندې نه دی دا خو یوه خبره شه دویمه خبره دا ده چې موږ دا چې بس الله خو دا خوښه ده نو به دې وجې نه ده نو دا دوې خبرې دلته کې دي چې نه داسې نه ده دا خلک خپل اختلاف پیدا کړی دا الا من رحمه اختلاف نو صرف هغه بچ کېږي چې چا باندې د الله خصوصي رحم خو رحم چا باندې وي هغې باندې موږ اکثر کوو رحم هغه چا باندې کوي چې خپله پسند وي یعنی د اختلاف پسند نه وي بلکې اتحاد پسند وي خو دا تحقیق کوي نو بیا دو کې اختلاف نه ولذلک خلقهم دغسې ما خلق وایي وتمت کلمتو ربک دو ولې ما دا پیدا کړي چې بل طرف ته لای چې ما خو یوه فیصله کړي که نه یوه خبره مو کړي یوه خبره به ضرور پوره کړي ما څه کړي لاملأن جهنم من الجنة والناس چې زه به جهنم چې ده هغه ډکوم جناتو نه او انسانانو نه یعنی ما دعا پیدا کړي یو مې جهنم پیدا کړی یو مې جنت پیدا کړی او مې لارې دیر وشیلی ما اختیار دیر کو تا ته مو مرضی دیر کا تا ته مو قوت صلاحیت دیر کو شعور مو دیر کو فهم مو دیر کو دا تمام شیونه ته استعمالای دنیا د پر شی استعمالای چې ټماټر ګوري شی ګوري چې خراب را نشي الو ګوري شی ګوري چې خراب را نشي خو بل طرف ته دغه خپل دی اخري زندگی اب